أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ننانی درس کی انشاءاللہ العزیز सूरत इसरा पारा नंबर 15 रुको नंबर 7 आयात नंबर 56 66 67 68 69 सलोर आयातों ने नागा वेले कीगी। उस दे आयात की अल्लाह जल्ल जलालुहु द अखपल नेमत जिक्र कई द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेमतों ने नागा पद्व किस्म दी। یو نعمتونه چې نو هغه نعمتونه ظاهره دي او یو قسم نعمتونه چې نو هغه نعمتونه باطنه دي. ظاهري نعمتونه لکه مونږ او تاسو له الله پاک چې نو هغه وجود را کړی، قد و قامت را کړی دی، صحت را کړی دی، رنګت را کړی دی، دغه شانتی چې نو هغه قوت را کړی دی، مال را کړی، اولاد را کړی، جایداد را کړی. دا سوره چې هم مونږ تخکاری نو دا ټول چې نو هغه ظاهري نعمتونه دي. او یو قسم نعمت چې نو هغه باطنی نعمت دی. باطنی نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمت چې نو هغه ایمان دی، بیا علم دی، بیا صحیح عقل دی. نو دا باطنی نعمتونه دي. نو دلته وس الله جل جلاله د خپل خدای والی چې نو هغه ذکر کوي خو په بل اسلوب طریقې سره چې الله رب العزت خپل نعمتونه ذکر کوي چې ګوره دا نعمتونه پتا سو باندې چا کړی دي. نو چې کم ذات پتا سو باندې دا نعمتونه ظاهره او باطنه چې نو هغه کړي او در کړي نو دا حق ذات چې نو هغه وحده لا شریک له وګڼي او د هغه الله تابعداري چې نو هغه کوي. نو ای الله ربکم الذی یزجی لکم فلک، الله ذات هغه دی چې هغه روانه کړي چلی ستاسو د پاره کشته فی البحر په دریاب کې لتبتغوا من فضله چې تاسو تلاش کوي ولټوي د فضل. انه کان بكم رحیما، بشک هغه الله په تاسو باندې ډیر مهربان دی. نو انسان د ګټې د پاره نو زیات نو هغه زیات تر یو ملک نه بل ته ویل عقین بل ته چې کم مال او داتل نو په وخت کې ودا په کشتو کې تلل او د انسان د تجارت لوی ذریعہ چې نو هغه کشته و سمندري لارې دي او په سمندري لارو باندې انسان ته چې نو هغه ډیر شي منافع میلایدل. نو په وخت کې د دریابونو ذکر نو ځکه کشته ویل او بعضی وایي چې کشته اطلاق په دریاب کې نو هغه چې کم چلیږي پاکي کېږي یعنی په جاز باندې هم کېږي، په وړې کشته هم کېږي، په غټه کشته باندې چې نو هغه هم کېږي. نو الله وی ګوره دریاب کې وز دا کشته چلول د یو علاقې نه بلې تتلل دا غوی سره چې نو هغه سفر په اسانه توی کول، مال چې نو کاروبار کول، دا انعام پتا سوچا کړی دی. دا دریاب ستاسو د پاره چا مسخر کړي، دا هوا ستاسو د پاره چا مسخر کړي، دا الله مسخر کړي. دا د خدای نعمت دی پتا سبانی. و اذا مسکم الضر فی البحر ظل من تدعون الا اياه. اوس دې کې الله جل جلاله نو هغه بیا یو بل خبر ذکر کوي د دې د شان نزول متعلق بعضی حضرات چې نو هغه د لیکلي دي. وایي کله چې په سن 8 هجری کې فتح مکه وشوله حضور علیه السلام ته الله جل جلاله چې نو هغه مکه فتح کړه ورې کړنه. نو په دغه وخت کې څه کافران داسې ول چې دا هغه ډېر لوی کافران ول او دې ایمان نه قبلولو دوی وتښتېدلو. نو په دغه تښتېدنو کې کسانو کې یو صفوان بن امیه هم ولو، بیا وروسته رضی الله تعالی عنه شو، وحشی ابن حرب پکې هم ده هم وروسته بیا رضی الله تعالی عنه شو، اکرمه ابن ابي جهل پکې هم ده هم وروسته چې نو هغه بیا صحابي شو رضی الله تعالی عنه شو. نو داسې نور کسان پکې ول
نو دی چې کله وتښتېدل نو په هغه وخت کې دا اوس چې کم جده ده نو دا داسې غټ ښار نه و، دا ورکوټ و. اوس تقریبا 35 نو هغه 45 میل خو فاصله کې تقریبا دی. په هغه وخت کې دا چې نو هغه 30 میل باندې چې نو هغه د جدې د دریاب دا د مکې مکرمې نه چې نو هغه د بیت الله شریف نه ولو. نو د دې طرف ته چې نو بیت الله شریف دی چې نو هغه د جدې د دریاب طرف ته د هغې دروازې وي، د هغو بالتې کجورې او ستو او دا شیزونه به یې خرڅول. کم خلک به چې تلل مسافر سامان وړل نو د هغوی به ځان له دا اخیستلو. نو دی هم چې نو هغه اکرامه رضی الله تعالی عنه دی وتښتېدلو. دی چې زه د دغې حضور علیه صلات وسلام او د هغه کلمه ونه یم او د دې ځای نه نو څوک به چې نو هغه حبشې ته څوک یو خوا بل خوا نیسي چې نو هغه هجرتونه به یې کول. دی چې څنګه روان شو کشتۍ چې نو هغې ته وختلو، دا کشتۍ دریاب کې د څه ځای پورې لاړه نو هلته د هوا چې نو هغه رخ بدل شو. کشتۍ چې نو هغه په درزېدو شوله چې نو قابو و چې غر کېدله. نو دی خلکو خپل خپل خدایان ته چې نو اواز کولم، یا لات اغسنی، ای لات زمونږ مدد وکړي، یا عزا اغسنی، یا منات اغسنی. نو داسې قسم اوازونه کول، د خپل بوتانو نمونه اخیستل او د هغوی ته چې نو زمونږ مدد وکړي. نو د هغوی د دغې کشتۍ چې کم الله ناخدا چې ورته ویلی کېږي کشتۍ چلونکي، هغه په خپل مشرک خو هغه ورته وي په دې وخت کې ستاسو خدایان چې نو هغه هېڅ کار هم نه کوي. دې وخت کې چې کم خدای کار کوي نو هغه اسمانونو والا خدای دی رب دی، تاسو هغه را وبلئ. نو حضرت اکرمه رضی الله تعالی عنه فرمایي په دغه وخت کې زما په زړه کې راله چې د دغې کلمې نه خو زه راتښتېدلم او دا خو ما نه راوړله او دلته دوی مو یو اوس دا کشتۍ هم دغه شوې ده، همونږ ځان سره دا بوتان دا ګټې چې نو هغه ګرځو نو د تکلیف وخت راشي نو دوی خو زمونږ تکلیف مونږ نه نشي لرې کولی. نو که د دې وخت کې زه د کشتۍ نه الله پاک روغ او سالم چې نو هغه کوز کړم بویتلم نو زه به ایمان قبلوم. زه به بیا د هغه کلمه چې نو هغه ویم. کشتۍ د هغه ځای نه راواپس شوله، مخکې نه شوتلی. څنګه چې راله نو اوس په کنارې باندې چې کشتۍ را نږدې شوله نو د دغې دریاب په غاړه باندې د ورایه د خپل کور والا ولیدلم، ام حکیم رضی الله تعالی عنها. بیا وروسته مسلمانه شوې وه دا هم، او د دې په ترخ کې چې نو هغه څه دي. اکرامه رضی الله تعالی عنه وایي ما په دغه وخت کې ما چې وګوره دا حضور چې نو هغه څومره زیاتې کوي العیاذ بالله چې دی چې نو هغه ښځې هم معاف نه کړلې، دی هم راوباسلې. نو ما ورته وویل چې ولې خیر دی ته هم راغلی؟ وی ما ته چې او ډېر خیر دی. وی ما چې څنګه چل وشو چې ته خو راکوشه بیا ته خبره کوم. وی چې کله زه راکوش ولم نو ما ته زما کور والی چې حضور علیه صلات وسلام او صحابو چې کله مکه مکرمه فتح کړل نو موږ ته زموږ یو جرم یاد کو، دا ظلم مو کړو، دا زیاتې مو کړو، دا مو کړو، دا مو کړو، دا مو کړو. او بیا چې نو هغه صفا باندې حضور ولاړو او بیا اعلان وکړو چې تاسو ته پته ده چې تاسو سره به څه کېږي. نو وی چې دی وویلو مونږ خلک وایي زه خپو نه مې ځمکه وتښتېدله، نو یې زمونږ د خپو نه ځمکه وتښتېدله چې بس اوس خو ګیرې اوس د سره اسم نه کېږي، دا زیاتې کړې. حضور علیه صلات وسلام لا تسریب اليوم علیکم، نن ورځې په تاسو هېڅ ملامتیا نشته، ما تاسو ټول د الله دپاره معاف کړي. نو ما ورته چې د الله رسوله زه د خپل خاوند د اکرامه دپاره چې نو هغه ستاسو نه امن غواړم، د هغوی ته به امن نصیب شي. ما ورته او نو ما ورته چې زما د خاوند چې نو هغه وهمي شانتې دی، هغه یریږي شک به کوي ځکه ټول عمر چې نو ستاسو مخالفت کړی د هغه پلار، نو که تاسو ماله په خپل چې نو څه نښه راکوئ. نو حضور علیه صلات وسلام غزوه چې نو هغه فتح مکې په وخت باندې نبي علیه صلات وسلام تور پټکې وهلو، نبي علیه صلات وسلام خپل پټکې مبارک راواغستو، ورې ولکو ترخ نه د هغې راوباسو، دا هغه د حضور پټکې دی، دا ستا د امن علامت دی. نو دی چې نو هغه رالل نو دی هم وایي موږ به بیا په دغه وخت کې نو هغه خپل ټول بوتان مو چې نو هغه ښکته ارتا کول. نو دوی خو ایمان راوړو او بعضې کافر چې د هغوی ته به کله دغه نجات میلاو شولو بیا به هم دوی چې نو هغه هغه شانتي کفر او شرک کولو. نو الله وایي و اذا مسکم ضر فی البحر، کله چې تاسو ته تکلیف ورسي په دریاب کې، ظل من تدعون الا ایاه، نو بیا ستاسو نه ورک شي هیر شي هغه چې کم به تاسو رابلل سوا د الله نه. فلما نجاکم الى البر اعرضتم، نو چې کله مونږ بیا تاسو له نجات درکو د هغې تکلیف نه مې خلاص کو نو بیا تاسو مخ اړوئ ایمان نه راوړئ. وکان الانسان کفوره، انسان ډېر څه دی نو هغه ناشکره دی. نو الله وایي چېرته داسې مه کوئ، د الله سره چې نو هغه دوکه او پراډ مه کوئ.
لکه اوس مونږ خلک هم دغه کوو چېرته بیماري یا سره رابانه شي یاره زه به نور داسې کېږم او که دې پرې نه ښه شوم جو ګیره به پرېږدم او څوک وایي زه به پکې 4 میاشتې ولګوم او څوک وایي زه به د جومات ګوټ نه پرېږدم او دنیا قصې وکړي خو چې رو رو ښه کېږي بیا حقه د سړي د ونې هغه خبره ده په اخره کې بیا یاره په ګپ باندې هم نه پوهېږي هغه ټوله قصه یې ختم کړه نو الله وایي تاسو دا دې کوئ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر والبحر ولې تاسو د دې نه په امن کې یسه هغه الله یوازې په دریاب کې تاسو نه څه نظر کولی شي د دې نه تاسو په امن کې کېدی شي چې خدای پاک په ځمکه باندې نه باسي لکه څنګه چې قارون سره د هغه د کور سره د هغه د مال ارسۍ چې نه په ځمکه نه باسلو نو په دې نه تاسو په امن کې او یرسل علیکم حاسبا یا تاسو د دې نه په امن کې چې الله د باندې د ګټو باران وکړي لکه څنګه چې د قوم لوط باندې کړو ثم لا تجد لكم وکیلا بیا به تاسو نه مومئ د ځان دپاره څوک چې نه نو هغه کارساز څوک ذمهوار ام امنتم ان یعیدکم فیه تارة اخرى الله ویل تاسو د دې نه په امن کې شوي چې تاسو به دوباره بیا چېرته دغه دریابي سفر ته چې نو هغه به مهاجرت او ضرورت چې نو هغه نه پېښېږي فیرسل علیکم قاصفا من الریح چې الله د باندې راولېږي چې نو سخته هوا فیغرقکم بما کفرتم نو الله به مو بیا ډوب کې بیا به مو الله پاک چې نو هغه تباه کړي په سبب د هغې چې تاسو کفر کوئ ثم لا تجد لکم علینا او بیا به تاسو نه مومئ په موږ باندې به په دغې سزا ورکولو په دغې خبره طبیعه څوک مطالبه کوونکي لکه اوس چې الله رب العزت څنګه امریکې دغه ښار تباه کړو څوک شته چې د الله نه تپوس وکړي چې دا دې ولې وکړو څوک غږ کولی شي یا څوک چې نو هغه څه ویلی شي نو الله وایي دقه شانتې ګورې په امن کې نشئ کېدلی الله نه چې نو هغه ویرې دی الله سره دې روغ وکړه توبه استغفار دې وکړل په دې قایم او دایم اوسېږه څنګه چې یو ځل الله په امتحان کې اچولی داسې دې دوباره هم الله پاک بیا په امتحان کې اچولی شي الله دې موږ د خپل سختونه محفوظ کړي ربکم الذی استاسو رب آغا ذات دی یزدی چې رواني چلی لکم الفلک تاسو د پاره کشته فی البحر په دریاب کې لتبتغوا من فضله چې تاسو تلاش کې د هغه فضل یعنی مال انه کان بشک هغه الله دی بكم پتاسو باندې رحیم ډیر مهربان و اذا مسکم الضر او هر کله چې ورسیږي تاسو ته تکلیف فی البحر په دریاب کې ظل نهیر شي اورک شي من هغه څوک تدعونه چې تاسو یې بلئ یعنې خدایان الا ایاه سوا د هغې الله نه فلما نجاکم بیا هر کله چې خلاصې درکو موږ تاسو ته الی البر وچوبې طرف ته اعرضتم نه تاسو مخ واړوئ وکان الانسان او دی انسان کفورا ناشکره افامنتم آیا تاسو چې نو په امن کې شوئ بې خوف شوئ ای یخسف بکم دا چې هغه تاسو خخ کړي جانب البر چې نو هغه طرف د وچوبې کې او یرسل علیکم یا را اورئ په تاسو باندې حاسبا کاڼي یعنی داسې چې په هغې هوا چې پای کې کاڼي ثم لا تجدو بیا به نه مومئ تاسو لکم ځان دپاره وکیل څوک کارساز ام امنتم یا تاسو په امن کې شوئ ای یعیدکم د دې نه چې تاسو واپس کړي فیه په دغې دریاب کې تارتن اخرى په بل ځل فیرسل علیکم او بیا راولېږي الله په تاسو باندې قاصفا سخت طوفان من الریح د هوا فیغرقکم او بیا تاسو ډوب کې غرق کې بما په وجه د دې کفرتم چې تاسو کفر کړو ثم لا تجدو بیا به تاسو نه مومئ لکم د خپل ځان دپاره علینا په موږ باندې به په دغې خبره طبیعه څوک مطالبه کوونکي